नंबर 138। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. د دې آیت شان نزول دا دی چې د عیسایانو د هغوی یو رسم او یو رواج و. عیسایانو به داسې وکړه چې د هغوی به کله یو ماشوم وشو، د هغې به 9مه ورځ وه. نو موږ عام طور باندې د ماشوم یا د ماشومې عقیقه کوو په 9مه ورځ باندې. او زموږ په شریعت کې سنت طریقه کار دا دی چې کله یو ماشوم وشي یا ماشوم وشي، نو په هغې کې سنت طریقه کار دا دی چې اول خو به که هلک وي نو په کار دا دی چې په 9مه ورځ باندې د هغې سنت وکړلی شي، ختنې وکړلی شي. دغه شان په 9مه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړلی شي، د هغه یخته کټا کړلی شي، سره کټا شي، او د هغه یخته چې څومره دي نو هغه انسان وتلي او په هغه مقدار باندې چاندي صدقه کړي. او بیا داسې وکړي چې زعفران چې کوم دي نو هغه د ده په دې سر باندې ولګوي. نو دا سنت طریقه کار دی چې د یو ماشوم لپاره. او په 9مه ورځ باندې د دې ماشوم نوم هم ایښودل پکار دي. که د 9مې ورځې نه مخکې نوم شي خیر دی، خو حقیقه یا په 9مه ورځ باندې ده یا په 14مه باندې ده یا په 21مه باندې ده. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ماشوم چې دی نو دا د دې حقیقې په بدل کې په ګاڼه کې دی. مطلب دا دی چې الله تعالی به د مصیبتونو نه، د غمونو نه ال خلاصي چې انسان د خپل ماشوم یا د ماشوم عقیقه وکړي. نو شریعت موږ ته په دې کې دا احکامات ښودلي دي. خو د نصاراو سره یواجو، نصاراو به داسې چل کوو چې دا ماشوم یا ماشومې به د 9مې ورځې شوه نو دوی به زیړ رنګ به یې جوړ کړو او په هغې کې به د خپل ماشوم چې دی نو هغه یې پکې غوپه کړو او دا به تک زیړ راوختو. نو دوی به وایي چې اوس دا په نصرانیت کې پوخ شو، بلکل صحیح نصراني شو. اوس هم عیسایان چې کوم دي نو هغوی چې نظر مني یا هغوی خپل ماشومان یا لویم او اوس هم هغې ته یو خاص نوم ویلی کېږي، نو هغوی په ځان باندې یا د ځناور د څاروي نه راتوی کړي او یا په خپله باندې رنګ جوړ کړي او په هغې کې ځان تک زیړ کړي او دا نظر پیش کوي. نو دا د عیسایانو عقیده وه. نو الله تعالی ورته وایي چې داسې مه کوئ. صبغة الله، ځان رنګ کوي د الله تعالی په رنګ کې ځان رنګ کوي. نو دا الله تعالی اصل کې دوی ته د دوی په هغه ژبه کې خبره وکړه. که نور د الله تعالی داسې رنګ نشته چې الله تعالی وایي دا رنګ په ځان ولګوئ چې تاسو مؤمنان یئ، خو د هغوی په هغه ژبه کې د هغوی سره خبرې وکړئ چې که تاسو په ځان رنګونه لګوئ نو د الله په رنګ کې ځان رنګ کوي. لکه عام طور باندې خلک موږ وایي الله تعالی دې په دین کې رنګ کوي. نو دې مطلب دا خو نه دی چې په دین کې یو رنګ دی او پای کې ځان ولړه. مطلب د الله تعالی په دین کې ځان داسې وردن نه کړه لکه انسان چې په ځان باندې رنګ واړوي. نو الله تعالی ورته وایي صبغة الله، ځان رنګ کوي د الله تعالی په رنګ کې ځان رنګ کوي. نو یو خو د دې آیت شان نزول دا دی. دویم دا دی چې یو ځل وایي حضرت عیسی علیه السلام د حضرت یحیی علیه السلام ملاقات ته تللی. نو یحیی علیه السلام ته حضرت عیسی علیه السلام وایي چې زه ستا نه رنګ حاصلوم، مطلب دا چې ستا نه برکت حاصلوم، ستا نه علم حاصلوم.
نو بیا عیسایانو دا خبره جوړه کړه چې زموږ پیغمبر مرنګ حاصل کړی دی نو موږ مرنګ حاصلو نو په ځان باندې به ځل رنګونه اړول الله تعالی ته صبغه الله ځان الله قرآن کریم کې دې رنګونو ته ضرورت نشته دینه دا خبر معلومیږي چې په دین اسلام کې هغه خبرې چې هغه شریعت نه مقرر کړی نو د ځان چې انسان مقرري نو الله تعالی وی دا پرې دی لکه مثلا عام طور باندې چې کله ماشوم مشنو مو تخپو ته پنجه کې واچو وس دا الله تعالی رنګ نه دی الله تعالی موږ ته پرې باندې حکم نه دی کړی دا شان یا مطلب دی چې هغه خالو نه دو یا دا هغه ستور مزه واچو نو دا د الله تعالی رنګ نه دی الله تعالی رنګ دا دی چې انسان چې دنه پاغه باندې دم واچي یا مطلب دا دی چې یو عالم له انسان میسي د ماشوم او دوی چې دله تهنیک وکړه تهنیک دا دی چې هغه عالم په جبه کې او په خله کې کجوره پسته کې او بیا د ماشوم چې دنه داغه په دې خله کې ورکی هغه لګ لګ اوروتی ویخري نو بس دغه تهنیک ویل کېږي نو دا یو سنت طریقه کار دی چې شریعت منتخب دی اوس کله انسان د دې په ځای باندې چې دنه پنجه کې وتا چې یو شی کوي یو بل شی کوي نو دا ناجایز دي دغه شان شریعت په هر شي کې خپل احکامات مقرر کړی هغه د الله رنګ دی لکه مثلا مثال دا دی چې ګوره انسان په یو ځای کې آبادی کوي انسان یو مزیدار کور جوړ کو یو مزیدار ځای جوړ کو نو پای کې د شریعت طرف موږ ته دا حکم دا دی چې کوم مسلمانان په دې باندې نظر ولګي نو دې دې سوي چې ماشاءالله تبارک الله نو دا باندې نظر کیږي یا که خامخاطوي چې خلک دی وي چې خپل کور باندې ولي کلا حول ولا قوت الا بالله ماشاءالله تبارک الله نو نظر بوته نه لګي وسمو خلک سکو موږ چې دن یا په تور جنډه وتړو تور کپړه وتړو او یا چې دن خر په وتړو وای دا باندې نظر کیږي ستیا کو تو واچو د ماشوم سپلای و تو واچو ګینګړې و تو واچو دا د الله تعالی رنگونه نه دي صبغه الله الله تعالی زما پرم کې ځان رنگ کوي نو لا حول ولا قوت وایا ماشاءالله تبارک الله یا چې دنو خلک ګربتای ولګي یره دا بیا نه د نظر کیږي نو دام فضل کړه دا د انوانو رسم دی او په قبرونو باندې ګربتای لګول دم د انوانو رسم دی تاسو سرچ کوئ وسکو د نت زمانہ ده تاسو وګورئ چې هندوان چې دنو په خپل قبرونو باندې ګربتای لګي باقاعده چې کوم ځای کې مړه سېزلې باقي ګربتای لګي او ناس وته د لږی خيږي دا وی په منبرونو کې دا وی په کنيسو کې ګربتای لګي زمو مسلمانانو په باندې نه بوئږي نو او بل دا چې خلکو ته انرژي کوي صحاب وي کوي مزدادونه جوړ کړي اس پیدا نشته دا شان په خبرونو باندې چې دینو دا ګربتای لګول دا سیرې لګول دا د دې مړی ته اس پیدا نشته دغه په ځای باندې چې د څومره د اوس کی د غمړي په روح کې صدقه الله تعالی به ثواب ورسوي نو ګور صبغه الله د الله تعالی پرم کې ځان رنګ کول پکار دي رسمونه رواجونه بدعات هغه پر خودل پکار دي ومن احسن من الله صبغه الله تعالی فرمایي سوق دې ډېر خد الله نه پانګای کی ونحن له عابدون او موږ دغه د پر عبادت کوونکي قل وتوای پیغمبر علیہ السلام اتحاجوننا فی الله آیات زمون سره جګړه کوي په بار د الله تعالی کی وهو ربنا وربكم غزمون رب ته استاد رب دې عیسایان په نبی علیہ السلام سره جګړه دي کوله چې تا ته د نبوت الله ولې درکړه دې مونږ ته ول نه راکړو په يهودو کې الله تعالی بل پیغمبر ولې نه راوړي نو وتوای چې جګړه زما سره ما کوي ځکه هغه زمونږ رب دې استاد دې نو مال نبوت راکړه دې په دې کې استاد څه کار دی ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمون د پر خپل اعمال دي تاسو د پر خپل دي ونحن له مخلصون او موږ دغه الله د پر ځان خالص کوم کیو اخلاص څه ویل کی اخلاص دې ته ویل کیږي چې انسان په خپل عبادت کې د الله نه بغیر د اچھا سوچ او تصور نه کوي دې ته اخلاص ویل کیږي دیو جن علماء قاضی عیاض رحمه الله ذکر کړی دي چې کوم انسان یو دینی کار د چا د وجې نه پرې خو نو په دې انسان کې اخلاص نشته لکه ګوره ته وې زه ورکړه د نه پل کوم مردا خلک ناس نو اوس په دې و چې د ریاکاری کوي نو کته د دینی کار د دې وجې نه پرې خو نو دا اخلاص تا نه دی د ریاکاری د دم ریاکاری دی او که انسان عبادت کوو په دې نیت باندې چې پلان کې را تخصړې وي دا بیا شرک دی ګوره یو ریاکاری دی یو شرک دی که انسان نیک عمل پرې خورو د چا د وجې نه
نو دا ریاکاری ده، دم ریاکاری ده. او که انسان یو نیک عمل کوي خو په هغې کې وایي چې بندګان راته ښه وایي یا د بندګانو نه پرې عوض غواړي یا پرې د هغو نه پیسې حاصلوي د الله تعالی په عبادت باندې، نو دا بیا شرک دی، په دې کې د هغې نه هم لویه ګناه ده. نو ګوره بنده د دې وجې نه علما وایي چې اخلاص څه ته ویلی کېږي؟ اخلاص د الله او د بنده په منځ کې معامله ده. ګوره ته به نیک عمل کې، بعضې ټایم کې به ته نیک عمل کې خلک به تا ته وایي دا ریاکاري کوي، دی چې دی نو د دې شیز دپاره دا کار کوي، بس تا او د الله په منځ کې کانټیکټ دی، بس لګیا به خلک به لګیایي چې هر څه وایي د خلکو د وجې نه به نیکي نه پرېږدي. خو بیا بل طرف ته شریعت تا ته دا هم وایي چې عمل کې نو ګورې د الله د رضا دپاره وایي، که د چا دپاره به یې کې نه چې بیا هم پکې ریاکاري پیدا نه شي. نو ګوره خلاصه د خبرې دا شوه چې اخلاص دې ته ویلی کېږي چې د چا د وجې نه به نیک عمل نه پرېږدي او په نیک عمل کې به د بل چا سوچ نه کوي، خالص به د الله دپاره کوي، دې ته اخلاص ویلی کېږي. نو ونحن له مخلصون، مونږ د الله تعالی دپاره ځان خالص کوونکي یو. ام تقولون آیا تاسو دا وایئ چې ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاسباط کانوا هودا او نصارا؟ تاسو دا خبرې کوئ چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او د هغه بچي یهودیان یا نصارا؟ نو دا تاسو په الله باندې دروغ وایئ، ځکه الله تعالی خو په خپل کتاب کې داسې لیکلي دي چې هغوی یهودیان نه وو، په تورات کې هم الله داسې لیکلي دي، په انجیل کې هم لیکلي دي، په قرآن کې هم لیکلي دي چې دا یهود او نصارا نه وو. نو تاسو ډېر ښه پوهېږئ که الله ښه پوهېږي. ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله، او څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه چې دی به ګواهي پټوي. نو که چېرته کې په تورات کې لیکلی شوی وی چې ابراهیم علیه السلام یهودي دی نعوذ بالله، نو موسی علیه السلام به مونږ ته ویلی نه وی. که چېرته په انجیل کې لیکلی شوی وی چې ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله نصراني و، نو عیسی علیه السلام به مونږ ته ویلی نه وی. دا خبره غلطه ده. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله تعالی خبره چې کوم اعمال تاسو کوئ. بیا الله تعالی یو ځل دوی ته بیا یو ځل وایي چې ګوره په پلار نیکه باندې فخر مه کوئ، تلک امة قد خلت، بس دا یو جماعت و تیر شوی دی، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، د هغوی دپاره هغه چې هغوی کړي دي او ستاسو دپاره هغه دی چې تاسو کړي دي. ولا تسألون عما کانوا یعملون، او ستاسو نه به سوال نه کولی کېږي چې مخکینو خلکو کوم اعمال کړي دي. د پلار نیکه په باره کې به ستاسو نه تپوس نه کېږي، بلکې د خپل عمل په باره کې به ستاسو نه تپوس کېږي. نو دې آیاتونو کې الله تعالی دا فرمایي صبغة الله، ځان رنګ کوي د الله تعالی په رنګ کې. ومن احسن، او څوک ښه دی من الله صبغة، د الله تعالی نه په رنګ کې. ونحن له عابدون، او موږ د هغه دپاره عبادت کوونکي یو. قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام اتحاجوننا، آیا تاسو موږ سره جګړه کوئ فی الله، په باره د الله تعالی کې. وهو ربنا، او هغه زموږ رب دی. وربکم، او ستاسو رب دی. ولنا اعمالنا، او زمون دپاره زمون عملونه دي. ولکم اعمالکم، او ستاسو دپاره ستاسو عملونه دي. ونحن له مخلصون، او مونږ د هغه دپاره اخلاص کوونکي یو. ام تقولون، آیا تاسو وایئ ان ابراهیم، چې بېشکه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او داغه بچی کانو هودن او نصارا، چې آیا ابو یهودیان وو یا نصارا وو؟ قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام اانتم اعلم، آیا تاسو ښه پوهېږئ ام الله، که الله تعالی ښه پوهېږي. ومن اظلم، څوک دی غټ ظالم ممن کتم شهادة، د هغه چا نه چې پټوي ګواهي عنده، چې د ده سره وي من الله، د طرفه د الله تعالی. وما الله، او نه دی الله تعالی بغافل، ناخبره
عما تعملون چکم اعمال تاسو کوي تلك امه دغه جماعتو قد خلت چې تیر شوه دي لها ما کسبت دا غوی د پاره چې څه کړی دي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره دي چې تاسو کړی دي ولا تسالون او تاسو نه مسوان نه کولای کیږي عما كانوا يعملون چې کوم اعمال هغوی کول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.